بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللقيط هجی مخی عاری بیانو مناسبت داده چی عاریه امانت بالحفظ على سبیل التخصیص خاص طریقے سره څوک چاته امانت د حفاظت ورکی چاله کړه د حفاظت بنکې فائدہ بمته اخلي حفاظت بنکې او حفظ پکې دلالت نه کا او لقید کی استحفاظ چوي لاله وجه التعین وی د کوم ملتقط پد نه لګي څوک به روچتای لقید فعیل وزن دی او معنی د مفعول دا فعیل وزن چې کلم در لرازی کله به د فاعل معنی کله به د مفعول معنی مراح کی دي لکه قتیل چې د مقتول په معنی دی او جریح مجروح په معنی دی لغوي معنی هو اسم شيء منبوذ دا دغه شنوم دی چې غرزولې شوی اڅو کوئی ما يرفع من الارض ویل کیږي بدای کې دوه معنی لغوي لیکلي دي غرزولې شوی شي دیتم لقیت وی لغت کې او روچتون کې شی غیتم لقیت وی اصطلاحي تعریفي اسم لمولود حي طرحه اهله خوفا من العيلة او فرارا من تهمة الزنا دا د مولود نوم دی نو پیدا چې ژوندې وي او خپل اهل غرزولې وي د فقر د ویری د وجنه عایری کلمه شمی وي الفقر او فرارا من تهمة الزنا د زنا د تهمت نتیخ تکي ځکه غرزولې انو منبوذ اچھا جی مخکې راځي نو یو لغت کې دا د ما يرفع من الارض ویل کیږي یو راي دا د لغت کې دی ته وي ادا په طويل لما يقول ورته وي دا مجازي معنی ده ان قریب خلق روشتي به التقاط حکم سره دغه شان مشوم سړیومندي روشتي به کنا الالتقاط مندوب الیه اذا كان في مصر كبخار کی نو مندوب دا او واجب د اذا كان في بريه كشرب دشت کی وی ځکه احیاء واجب د علامه شمی درې سورتونه لیکړي بلکې تنویر البصار کی دي التقاطه فرض کفایه التقاط فرض کفایه دی روشته ولی دا کله ان غلب على ظنه هلاكه کچریده د بګمان کې دای چې هلاکی کې ولو لم يرفعه کوچتین کی کوچتین کوم غالب ګماندا د هلاک بشي نو بدغه صورت کې به روچتول دا واجب دي ولو لم يعلم به غيره قبل چته پته نه صرف د تبته چې ماشوم غرزیدل دي نو به دا فرض عین ګرځي اصل کې دا قانون تاسو زده کوي بلکې ویلې بمي فرض کفایي دا کفایت او عین چی دا کله چې ډیر کسان وي او ذمہواری وي نو به او فرض کفایي هم دغه فرض کفایي کې کچري ذمہوار متعین شي یو که شنور نه به هغه فرضیان ګرځي دغه شان د واجب او قانون هم دی یو شی واجب علی الکفایه د لکه جنازه او دغه شان مړي له غسل ورکول او به چې کله نور څوک نه فقط یو کسي نو بس د واجب کفاییم د حکم دی چې به عین ګرځي واجب عین خیالم دی کنه او ترڅو چې فرض کفایه و نو بده باندې لازم هم نه و پیسې اخلي د دې کار ام اخستلی شي واجب کفایه و اخستلی شي ځکه بده معنی لازم عبادت خونه دی چې دای پیسې نشي اخستلی او چې کله فرض کفایه فرض عین واجب عین شو نو به خود سي شو لکه فرض مون چې کوي واجب مون چې کوي باغی خو به پیسې نه شي غستله خو شرعي ذمہواری ده پیسې غسل به رشوت جوړيږي لکه وسړي سرکاري ذمہواری چې ته پلان کې کار کې مثلا او هغه باغی پیسې لینو دا رشوت لې ځکه دا خود ده ذمہواری ده برحال ولو لم يعلم به غيره ففرض عين کنور چاته بدن و چې ماشوم د غشان غرزیدل دي نو بس به فرض عین ده په غسر د علم دي ومثل رؤيه اعمى
یقو فی بیر دغه شان لون سړی دی کوی کې غورځيږي همدا حکم میرے کډیر کسانو فرض کفایي دا او یو کس لیدلوي نو به هغه باندې فرض عین دا والا فمندوبنا او ان غلب على ظن هلاكه کنو وذبه مندوب درخستل نه درې حکم شو کچري غالب ګمان داو چرانه هلاك بشو کسان ډیر واجب کيو او فرض کفایي کيو فرض عین او غالب ګمان داو چی نه هلاکی کنه مندوب درخستل مخکې راځي ابحاث د باب شپږ دي اول نمبر حکم د لقید دی په دې اعتبار سره چې دا به غلام حسابي کی که حر نصایب د قدري وي اللقیت حرا لقید بهوري دا یو حکم شو ولی بهوري لأن الاصل في بني آدم الحريه اصل ببني آدم کې حریت دی او دا غلام تو براتل دا عارضی وصف دی او الاصل في صفات العارضه العدم اتم نمبر اتم مادم ویلی وا بهرحال الاصل ان الحكم للغالب او غالب هم دا چې دا د آزاد وی کی هدايه ولا د اصل ذکر کړي اصول هدايه الاصل ان الحكم للغالب حکم غالب د باري منګه 41 نمبر ماده کې ویلیو العبرة للغالب شایع للنادر دا یو حکم دویم حکم ونفقه من بيت المال نفقد لقید به بیت المال باندې وی وجد زره زکه دیر بار به تاسو زکات ولګوي چې دا الله چې کله د سره خپل نفقه نه وي ځکه اصل دا د چې د انسان خرچه دی داغه په نفس باندې وی هدايه کې دي کا ماشوم نفقه په پلار باندې کې په مور باندې دغه مسله ذکر کوي نفقه په پلاری خو وی دا الله چې کله خپل مال نه وي خپل مال یو به اصل دا چې د سړي نفقه د خپل مال کې شي حجی بیت المال باندې نفقه ولی واجبېږي ځکه چې ګټم بیت المال تر کنه سبا لک وفات شي څوک به نه میراث په بیت المال تزي او موږ ویل دي الاصل ان الخراج بالزمان د هدايه کې اصل هم دی علامه شامیم ذکر کړی دی بلکې هغه دا یو ذکر کړی الغرم بالغنم توان چې د بغټه باندې نو ګټه بیت المال لري توان به ملي هم دغه شان دا څوم نمبر ماده و د غیوا الخراج بالزمان دا 84 نمبر ماده وا او ورپسې الغرم بالغنم دا 85 دا 86 نمبر وا النعمه بقدر النعمه نقمه والنقمه بقدر النعمه دا 87 نمبر وا دا ټول به کې چلیږي ښا دا دویم حکم شو نفقه به بیت المال باندې وی دا له چې کله خپل مال نه وی دریم حکم یې ده کم سړی چې لقیت اوچت کو هم دا غبې بلې دي نه شیخ استله ها قبل گواهان پیش کړ چې زما زوی دي یې علامات پیش کړن به ول ورکول گواهان پیش کړ واجب د چوري کې علامات چې پیش کړ نو مسله رسو راځي نو ول جایز ده وین التقطه رجل لم يكن لغيري ان ياخذه من يده څوک یې وسدن نه شیخ استله دا د شو خجی وسچا چې روچت کړي دا په خرچه کوي کولې شي کنه پی نو کچېری قاضي ورته نو ویل یو خرچه په کولا دا به متبرع وي ځکه دا قانون دی څوک چې ولایت نه لري او په شامانه خرچي کوي چاله پیسې ورکي قاضي ورته نه ویلي خپل ولایت نه لري دا به تبرع حسابيږي ذهن کې نه وای نو ولایت لري چې بده خرچوي کې او به بدن علي او نو د قاضي ویلي نو به خرچه په بل کول تبرع وي اوس کپلار د زوی مال شتري د زوی مال لري او بزي خرچه کوي یا خپل لري او غب سي حسابي ولایت شټیک ده یا ورته قاضي وي لکه دې مسله کې د قاضي وي خرچه په کوا او به وته غټ شو تاوان بل درکې نو به متبرع نه دي ځکه قاضي ته ولایت حاصل دي
به بدی کې اختلاف دی صرف دومره ویل چرګ خرچه وکوا دا رجوع له کافی ده کنه باقاعده ورته د سیمو خرچه وکوا به به رجوم کې نبازي ولي خلک وې دا ور له کافی ده خو یو فی الاصح کې دا چنن دانه د کافی ځکه قاضي خو کله خلکو ته اوباری چلے بدی معنی چې خرچه وکوا ترغیب وته صرف ور کوي نو رجوع چې ترڅونی ویلي ترغیب به رجوع نشي کوله وفي الاصح لا يرجع بمجرد الامر الا اذا صرح له بانه ينفق عليه ليرجع عليه لان مطلق الامر قد يكون للحث والترغيب تصور سيدره مخکې راځي دا ول عنوانو احکام د لقید بیان شودره دویم عنوان نسب اللقیت لقیت نسب بچا ته ثابتو نسب کی اصل دا شی دې په ثابتول کې به احتیاط کوم اصل دا بلکې نسب کی اصل دا ترڅو چې وړو کې غون ته کې امکان د نسب د ثابتو دو جوړیږي نسب به ثابتو او نسب کې دا اصل دی نو که یو مدعی را پاسېدلو او دا ویل چې دا زما زوی دی دا به ته ورکولی کېږي او قسم به وکړي ځکه نسب به ثابت شي ماشوم به کې ګټه ده دا هغه صورت دی چې ملتقط د نسب دعوه نه کړي که ملتقط د خپل د نسب دعوه وکړله نو به دا غید مخکې ورسېدلی دی او نسب دعوه هم وکړه نو هغه به هغه له ترجیح ده او که هغه نه وکړي سره به روچت کړی او بل چا وکړله اما نبه به دا غوي کا او که دواړو وکړله په یو ځل نبه ملتقط له اعتبار یدي دی ور سره نو که ملتقط روچتم کو داوی وکړم دا غزوی به حسابيږي یو که روچت چې کلو دم دا وکړه بل وکړله به هم د ملتقط حسابيږي دوا او کده داوا نه وکړي او بل د زوی داوا وکړه نو بل به ورکي او دلته اعتراض دی د سی بوایو دا استحسان دی چې د بل نسب کې ثابتو قیاس خو تغاضا کوي الله يقبل قول المدعي ځکه د مدعي دا قول چې دا زما زوی دی دا خو اقرار دی او اقرار خو مونږ ویلو په 73 نمبر 77 نمبر ماده کې الاقرار حجه قاصره دا حجت قاصره دی ان دوم نه دا پینې شو کولای چې د ملتقط نه راولو د لورکو صرف دا معنی کار نه کیږي قیاس دا وای خو استحسان دا دی چې ور دي ملتقط نه راولو د لبه ورکو چې کله ملتقط دا ود نسب نه کوي ولې دې کې د ماشوم خیر دی تاسو په نه شونې مزغدري صورت به کې جوړ شو درې مسلې فإن ادعى مدعي أنه ابنه فالقول قوله مع يمينه دا یو مسله شول د دی عنوان دویمه کدو کسانو داوا وکړل چې زمونږ زوی دی ملتقط نه علاوه ځکه مونږ ویلو چې ملتقط پکې د زوی توپ داوا وکړه به هغه پټول کې مقدم دی دو خارجینو داوا وکړل چې زمونږ زوی دی نو دو صورت دلته دوړو به یو ځل دا وکړي ک مخکې رستو دي نو که مخکې رستو چې اول د زوی دا وکړي هغه ته به ورکوم تاسو ورسېدلې او کچره به یو ځل دا وشوي دا به ووري یو ځل باندې دا وکړي زموږ زوی دې ک مخکې رستو دي نو که مخکې رستو چې اول ویل د زما زوی دې هغه ته به ورکو ها کچره غدویم گواهان امرا واستلو دي اول نو به دویم لور کو او که دواړو گواهان راوستیو یا دواړو نو راوستي یا ول راوستي دویم نو په دغه درې وړو صورتونو کې به ول تور کو صرف یو صورت پاتې شو ورته کوم څلور جوړ شو داوا مخ کې رستو دا دواړو گواهان راوستي دي اول به ورکو اول گواهان راوستي دویم نه دي اول به ورکو دواړو نه دي راوستي هم اول به ورکو او کچری اول نه دی راوستي او دویم گواهان راوستي به دویم لور کوم دا مخکې صورت کې اول لزکه ورکو گواهان د دوړو می زکه هغه چې کله قبضه کول هغه وخت ور سره دغه نو ده اڅو ته وي مقابل ور سره نو موجود کا
خجیده خو یو صورت شو او که به یو ځل دعوه شوې وه نو سې به دو صورتونه دي که چېرې علامه نه وه بیان شوي یا علامه دواړو بیان کړې وه یو شان وه د دواړو به زوی حسابېږي بلکې که درې وکړې وه د درې واړو به که څلورو وه څلورو به زوی حسابېږي او که چېرې یوه بیان کړله علامه بله نه وه نو بیا چې چا علامه بیان کړې هغه ته به ورکوو که چېرې په یو ځل دواړو دوا وکړله علامه نه و بیان شوي یا دواړو بیان کړله یو شان د دواړو به ځي او که یو بیان کړله بله نه وه دې کې هم درې صورته شو کې خیال نه دواړو علامه بیان کړله یوه دواړو نه د بیان کړي دواړه دې کې به د دواړو ځي وي یو بیان کړی بل نه د چا چې بیان کړی هغه ته به ورکوم وین ادعوا اثنان ووصف احدهما علامه في جسده فهو اولى به دا وګوره که سوچ وکړي قدرت مولا او صورتونه کې صرف یو رخصته دي هجي شامي کې تنویر البصار کې ويثبت نسبه من واحد ومن اثنين یو نبی نسب ثابت دي ګره دواړو نم دا خلا پرېدا کشری خزي دا وکړه چې زما زوی دي ان شاء الله نسب کې وراشي داوا کې ورال راشي تقریبا یو ذکر ته تیر شوی دي چې د خزي داوی قبلي کې خو بنسب کې نه ځکه نسب خزان ته نه ثابتې خاون ته ثابتې نو الا بقبلي کې چې خاون مو یا چې زما زوی دي دا میثاقي صبر الله راشي هدايه کراته تیر شوی دلته نه دي ولو ادعت امراه ذات زوجين دلتم دو صورت دي خزي خاون شته که نشته که خاون نشته نو دلته د خزي بداویم ثابتېږي او که خاون شته دي نو به دو صورت دي یا به خاون وای چې زما زوی دی او ټیک ده د خزي بزوی شي ایا به خاون نه وای نو خزي سره به گواهان ضروري که گواهانو که خاون نه ویلی به هم د خزي زوی دی ولو ادعت امراه ذات زوجين فاذا صدقها زوجها او شهدت لها القابله دا ملانو ویلی قابله ولا گواہی ورکړه او قامت بینه نصحت الا لا او که خاون ولا نو نفل عبد من شهادت رجلين ها دلته گواهان دو ضروري دي خاون خبره ته ضرورت پکې نشته تصدیق ته خب مخ کې بچلال شک دو خزي ولزمن زوی دي ولو ادعت امراتان واقامت احداهما البينه فهي اولى به ببداغي وي وان قامتا جميعا كدواړو ولزمن زوی دي دواړو گواهان را وستل به بد دواړو زی حسابيږي دا جی بدلا خیرم ده کنه اصل کې وجه دا چې موږ ویلو ماشوم با کوشش کوي ثابت النسب څوک مربي پیدا شي خزي کې سړی دغه دې کې ماشوم خیر د استحسان نه ده او قیاس خو تقاضا ده کې دوړ نه پیدا کیږي نه بس موږ قیاس پرې دي استحسان په وجه باندې خیرم ده کنه او بل ترجیح بلا مرجحه کول نه شو ګوانم چا سره نشته د دوړو سره ور سره دي اخذو کې خودواړو سره ور سره دي بغیر د ګوانو کې نه شوړي جیل نمبر 427 نمبر 7 مخکې راځي دریم نمبر مسله مذهب د لقیت الک لقیت به مسلمان حسابي کې کافر دي کې خپل به ضرور صورت دي تاسو متوجي شئ مسلمانانو په علاقه کې ومندل شو او مسلمان مندل دي بس مسلمان به حسابيږي مکان لم اعتبار ورکړل شو واجد لم اعتبار ورکړل شو د کافر په علاقه کې کافر ومندو دې صورت کې اتفاق د کافر به حسابيږي احکام د کافر به جاری کیږي لقید باندې د زموږ شو کوله بزوري مسلمان جوړو ظاهر دغه د چې کافر په علاقه کې او کافر مندل هم دي دریم صورت کافر مندل دي مسلمانانو علاقه کې څلورم صورت مسلمان مندل دي د کافرانو په ځای کې کافرانو په کلی ګرځا و غیره کې مندر کې مندل اوس بچو نو په دې دریم او څلورم کې بعضی خلک واجد له اعتبار ور کوي چې مندل غلب وګورو او بعضی خلک مکان له اعتبار ور کوي ځکه هغه مخ کې د واجد نه خو فتح قدیر کې ودل تم لیکلي دي صحیح رائے ده چې الګ د ماشوم بچ کې خیر واغې اسلام دی اسلام ته کوم صورت کې وختلو عقل به اعتبار ورکو
واجد مسلمان دی مکان د کافر دی واجد له اعتبار ور کوي او واجد کافر دی مکان د مسلمانانو دی مسلمان له اعتبار ور کوي درې صورتونه کې به مسلمان شي مسلمانانو علاقه کې مسلمان مندلې دی کافر علاقه کې مسلمان مندلې دی مسلمانانو علاقه کې کافر مندلې دی کې به مسلمان حسابيږي یو کې به صرف کافری کافر علاقه کې کافر مندلې وته ګورئ وإذا وجد في مصر من أمصار المسلمين وفي قرية من قراهم فادعى ذمي أنه ابنه ذمي دا وکړه له مسلمانانو په ځای کې مندل شوی زما زوی دی عدالت ماشوم ته دوه طرفه ګټه ده یو دا چې دوه صورتونه کې یو دا چې مسلمانی فرض کو او ورسره د ذمي زوی فرض کو نو دواړه کار وکړو ذمي زوی کېدل د زورین د جداري کافری خامخا فدعا زمین ان ابن ثبت نسبه منه وكان مسلما نسب به ثابت کو او وي به مسلمان لاندې ثابت لیکلي فما يكسبه الضرر لا يجوز عليه هغه شی چې ضرر راولي ذمه شومته ابنه ثابت وکا وسه کافر جوړو ضرر دي وما يحصل له فيه نفع فهو جائز دلته دوړو کې وته نفع ده نسب هم ثابت کو اور سره مسلمانین کو دي عنوان کې دویمه مسله وإن وجد في قرية من قرى أهل ذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميا أو ذمي سابقي کا بيعة يهود والا أو كنيسة نصارى عيسایان والا څلورم نمبر عنوان حرية اللقيط لقيط بهوري کا غلام بي نو ویلو لقيط بهوري مخکې ویلو نو کې غلام دا وکړه کچا دا وګړه چې زما غلام دی نو اصل دا د چې دا دی هوري ترڅو چې هغه گواهان نه پیش کړي ترغه په اصل باندې چلیږي هغه گواهان پیش کړه نو اصل چې دی اصل د خو صرف دفع د حق غیر کول شي کمزوري دلیل دی تاسو دا کنه او گواهان هو دلیل قوي دلیل دی نو به کچا گواهان پیش کړه زما غلام دی به غلام حسابيږي ومن ادعى اللقيط أن اللقيط عبده أو أمته لم يقبل منه وكان حرا هذا بنا قبلي كتاب هو رسابي كا هاك گواهاني پیش کړه الا ان يقيم البينه انه عبده گواهاني پیش کړه گواهان مسلمانان کا ځکه دا خو مسلمان دي او مسلمان خلاف گواهان صرف د مسلمان قبلي کی ويشترط ان يكون الشهود مسلمين مسلمانان بوي دلته ماده ولګوي الاصل في صفات العارضه العدم نو غلام توب صفه عارضه ده وان ادعى عبد انه ابنه ثبت نسبه منه وكان حرا او کشری غلام دا وکړه چې زما زوی دی بس صحیح ده نسب ثابت کو دی کی خیر ده خو حسابي کې به مهر دا ول یار د غلام زی خو غلامي وینا دا نه د ضروري چې د غلام زی د غلامي د غلام خزه آزاد و نزي خود مرتبي به بازوی آزادي او که خزه وینځوا نه بهم د مرتبي به غلام وي نه د غلام زی دوه قسم کېدل شي او اصل دا د چهور دی نو اصل دا د چهور دی او د غلام زی شک دی چې دا آزاد دی او که غلام دی او شک سره څنګه یقین نه زایل کیږي بلکې یقین دی چې هغه اصل کې حریت دی دغه شان اصل امر سره نه زایل کیږي نه یقینو لا يزول بشك دریم ماده وکنه یوم الاخر رحم الله اصول کې ولا صلی والظاهر في بني ادم الحريه فلا يبطل بشك كذا في البنايات وان ادعى عبد انه ابنه نسبه منه ولي نفو تورکی قاعده ویلی وا وكان حرا اور سره به اور حسابي کې څه قدم متنفور کوي پنځم نمبر مسله مال د لقیت کله کله لقیت سره مالمی چما شوم غرزولي مال مسره غرزولي نو مسله کوي چې مال د لقیت سره کم اومندل شوب د لقیت حسابيږي وان وجد في مع اللقيت مال مشدود عليه تړل شوی ور سره فهو له نو ظاهر ادا د چې دا بد دی ظاهر له اعتبار ورکو واجد لبینه ورکو که څوک اعتراض وکي چې ظاهر چیرې دا خو د دفع د پاره وخت ویلو ابقاء ما كان لا ما كان دا د څه د پاره دفع حق الغیر د پاره استحقاق نه شي کولای دلته خو
استحقاق وکړلو دغه لقید ته حق ثابت کو ظاهر صرف دا و چې د وی او ګوره حقیقت ثابت کو تاسو بیان شولې اعتراض باندې ورسېدل نو جواب داري مولوی سے دلته دفه د غیر کړي کنه واجد چې هغه استحقاق لري چې مال دی دا غشي دلته داغه د پکړې صحق نه دی نو چې داغه نه خپل د ماشوم شو هذا ظاهر يدفع دعوى الغير فهو للدفع او بيدا کوم املاک پکې راغله ملک د لقید دا خو تكون في يد المالك وهذا المال في يده دا املاک د دې د وجه نه راغله دی توجه جی چې مال د مالک پلاس کې دی کنه مالک څوک دی لقید دی کنه لقید خو اهلیت د ملک لري وهذا المال في يدي وهو من اهل الملك لكونه حرا او ظاهر دار چې دې پر ور سرچا مالی خېده چې وستاسو ساتي د خرچه به کوي نو دغه خرچه چې به ملتقط کوي لقید باندې نو په امر د قاضي باندې به کوي ښا څوک بغیر د امر هم کولای شي بل مسله دا چې د مال ور سره تړل شوی نو دا کم سواری باندې باغ سواری نه دملا پورې نه تړل شوی خاصه پروتو نو به دا فیصله نه کیږي چې دا د ملتقط وي وځي بلکې د لقید دی وي بلکې د مال بلوقته حسابي روان دی حکم دا حکم بنه لګي چې د مال د لقید ماشوم دی بلکې دا باقاعده لقطي او که لقید په دبه باندې نو دا به هم د لقید وي ها مخکې راځي شپږم مثلا الولایت علی نفس اللقیت و ماله الکه چاته به د لقید په نفس باندې یا مال باندې ولایت حاصل وي ناراضي والله ملتقط لا جایز نه د چې لقید لا واده وکي صغر په حالت کې ها ځکه ولایت یې نشته نه بلار دی او نه قاضي دی او که مربي دی سید دی شفقت کوئی بهر حال کم دی او دا ولایتونه دوه شي نه غواړي یو قرب رشتہ غواړي او بل ور سره وفور شفقت غواړي اچھا جی دوه شي نه غواړي یو کامل رای غواړي یو وفور شفقت غواړي کامل رای په ذکورت سره راځي او وفور شفقت د په رشته سره راځي دغه کامل رای شته ملتقط خوفور شفقت رشته نشته لکه څنګه چې مور دانه شي کوله لکه مور د بار اگر کې وفور شفقت وي نو کامل رای نه موجوده ولا يجوز تزويج ملتقط لكل لانعدام سبب الولايه دا ډیره مزیدار خبره ده لکه د ولایت درې اسباب دي یو قرابت دی یو ملک دی لکه غلام باندې چې د مولای ایو سلطنت دی او دلته درې وړه نشته هم دغه شان په مال کې ولا تصرف کوي نشي کولای به شرانه شي کولای همغه وجه ولا مونږ ویلو چې نه قرابت شته نه ملک شته نه سلطنت شته نو دغه شان سنت ولې نشي که سنت ولې مل شو توان به راځي دا ول جایز نو ويجوز ان يقبض له الهبه هبه ولا قبضه کول شي ځکه دا خالص نه فدا خیالم ده کنه دي کته zarar نشته هم دغه شان ويسلمه في صناعه یو کار کی چاته ور کول شي چا سره استاد سره کینی چلو د زدکا او اجرت کیم بل ور کول شي دي سره هغه تعلم راځي او چا ویلی چې لا يجوز ان يواجره دولنه جایز چې بل چاله په اجرت کې ورکی زکه دا کار صرف او صرف بلار کولې شي یی مور او نیا کولې شي بلار او نیکه مور او نیا همدا مفتابی راي ده چې اجرت کې نشي ورکولې چاله پیسو ورکی ځلګه بس میشته روپے ورکوا مال به راوړي کتاب اللقطه خجی لقطه او د لقید مناسبت واضحه ده چونکه هغه انسانو هغه مخکې ذکر کو او لقطه عام مال وي خپل تعریف شوه اچھا جی
وای ورې تعریف یو ماغه تعریف دی هغه مال ته ویلې کیږي چې مالک نه معلوم او په یوځای کې پروت وي همدغه شان د لقطي احکام جاری کیږي هغه مالونو باندې چې چا سره پاتې شي مالک کې معلوم وي خروستو د مالک پته بهونه لګي او ته بده چې بلن کې مالکو او هغه ورک شي د مرګ او ژوند پته نه لګي نه به حکم د لقطي ګرځي راځي لقطه کې مختلف احکام دي د اوچتولو نه مخکې څلور احکام لري څلور صورت لري لا لقطه روچته کړي نه د څلور صورتونه دي که یقیني وو کچره زه د لقطه اوچته نه کم هلاکیږي نو واجب د اوچتې به د کمال هلاکېدو تبر خودل ګناه ده او لقید کې عین فرض عینو کې خیلمو د کاغه انسانو فرض او دلته واجب ده او کچري د هلاکېدو خطر ده غالب ګمان دی یقین نه دی نو بدینیت باندې روچتول چې مالک ته ورسوما دا به مستحب ده او درم کچري غالب ګمانم نو ویرم نو د دې خبرې چې هلاک بشي او لار کې څه شو موندو هلاک بشي مطلب دا نه دی چې خراب بشي هلاک بشي دغه مطلب د ور سره دام د چې څوک به اوچت کی چې به ځان لوچت کی نن سبا هټوله دایره موجوده ده برحال کویره بالکل نو موجوده نوې اوچتول مباح دي دریشو څلورم ذاتی استعمال لپاره اوچتول حرام دي نو اوچتول نو مخکې د څلور احکام شو ابه چې اوچت کو سي دوه صورت دي کبدینی تر اوچت کړو چې مالک ته به ور کومه نو د بلاس کې دا به امانت دی ودیعه چې څنګه وا قضایه شو تاوان بنی یو که حالکه استهلاک په صورت کې بتاوان وي او کچري ذاتی استعمال لرو چتای نو مخکې ویلو دا حرام دی کنه نو به د غصب په حکم کې ضامن بوي بهر حال به زمان وي ما دا استویلو وکالت ودیعه او غصب د بابونه چې سمرا تزدي بدایي کې د اتم نمبر جیل کې 327 صفحه کې شرایط د لقطي محترم مال بي او غیر مملوک ځکه وي او ځکه په ځکه پروت دی په کور کې تیر اوچته به مونته دا هم دغه دی دغه په ځکه دی په دې کې ما غلطه استبتام لیکلی و د چا په زمکه کې چې خزانه پیدا شي چل تالی کلی و چا خزانه مزانه چوا خزانه چوا خزانه او دا مسله وکنه دغه وجه د چا په مملوکه ازمکه کې کوم شی پیدا شي د بلوغته نه وي مالک به وي دویم دو شو کنه مال محترم وي محل غیر مملوکه کې وي او دریم مالک به معلوم نه کې مالک معلوم وي به بلوغته نه ده دا خبره مو وکړه کچری ځان لري اوچتای امانت به یو ک مالک لري اوچتای به بغصب وي مضمون به دا سم ویلو کزان لري اوچتای به بغصب وي او ک مالک لري اوچتای به امانت وي اوس به څنګه بدلږي چې د مالک لري اوچتای نو درې شرایط کې موجود شو به امانت وي یو کله چې اوچتول د لقطه څوک گواک لچاله ک گوا وسې مالک لري اوچتوم ځان لنه دویم کدا شرط نه موجود اختلاف دا شرط نه دی موجود گواه نه دی جوړ کړي خو مالک تصدیق وکي چاو مال دی روچته کړي وا او دریم گواهان نه دی جوړ کړي مالک تصدیق هم نه کوي خو مالک سرم گواهان نشته چې دا ځان روچته کړي به دا قسم کوي نو چې قسم یو کو په دغه صورت کې هم دا شی غیر مضمون وي مالک له روچت کړي او کنه ور سره گواهانو نه مالک تصدیق کولو او نه داغه بداوه کې انکار باندې صورت کې قسم کولو بس به بدا غصب حسابيږي مضمون بوي تاسو ورسېدلې مخکې راځي دلته مشپک به مسائل څنګه چلتو اول نمبر حکم د لقطه سره اللقطه امانه فی يد الملتقط
لقطه دا د ملتقط پلاس کې امانت دی خدا اعلی چې مالک لري اوچته کی هغه شان خبر ور سره لګي اذا اشهد الملتقط ګره یو قید شرط ولګولو چې اشهاد وکي ملتقط ان ياخذها ليحفظها ويردها على صاحبها ما دې بروچته کړي دا امام ابو یوسف رحم الله مسلک دا رائے دا چې اشهاد نه دی ضروری شامخا د اوس غواهان پیدا کی دغه شان د درې وړ امامانو مرای دا او طرفین وی کې غواهان جوړ نکړه دا به مضمون وی کې هلاک شو توان به ور کوي خجی ها کده سه صورت چلته اشهاد بالکل ممکن نو څو ګنا نو فلا يزمن بالاتفاق اتفاق دار چې به زمان نشته کیفیت د اشهاد بچوي هغه دا ان يقول من رايتموه ينشد ضاله فدلوه عليها دا اشهاد دیغه الکه څوک مولی دلو چې د شي په ګرځیدلو بس ما ورته وخایي دا اشهاد دیغه دا نه د زوري تاسو گواه اوسئ دا ما ځان لنه اغل روچت کړي دې خبر د ضرورت نشته دیمه مسله مدد تعریف الکه کوم شی چې ته ومندل ته بوز داغي تعریف کې اعلانات بکې کده چای ارادي شي نن سبا خو ازه دا خبر ورست کو څومره وخت به اعلانات کې نو وای کچري د لسو درهمونه کم قیمت لرلو بس یو څو ورځې به دغه اعلانات وکي او کچري درشو لسو ورځونه د لسو درهمونه قیمت زیاتو نو یو کال به دغه اعلانات کې نو به کچري صاحب را له خبخ ور به کې ورته او کني به صدقه کوي او به ورله حکم دار کده صدقه نفس مالک را له صدقه جاری وساتله صوبو ته ملاو شډي راخده او کول صدقه نه منما چا چې صدقه کړي هغه د جب نه به توان ور کوي دا خو مسله شوله برحال اوله مسله دا چې څومره خبر دي اعلانات کوي ردی ویلي یو څو ورځې پورې کله سو درهمونه کمی او کزه دي یو کال پورې خو سیدار مفتابی رايت القول الصواب کیم دي چې بس د شي قیمت ته وګوري او به خپل غالب ګمان و چلی چانه سبب مشورم وکي چې دې مالک بدی شي په څومره وخت پورې ګرځي نو کله کله د شي چې هغه مالک 15 کالو پورې بس ګرځي قیمتي وي نو 15 کالو پورې به اعلانات کوي او کله دا شي چې یو کال پورې مالک ګرځي ډیر نه او کله دا سی یو میش پورې کله دا سی یو هفته او کله یو ورځ پسې ګرځي او کله یو غنټم پسې نه ګرځي یو سړی او قجوري چې د غړي وای دا چاو دا چاو مرز نو تر څه پیړې نه کله خدای ککا ځان دې ته بازار جوړ کړي دی وچی خو بس چا دې کوم ته اعلانات کې تاسو په دې بیګی کنه نو د شي قیمت تبګوري د غي موافق با خپل ګمان به وچلی اعلانات بکیم دا مفتابه رائے ده قول مفتابه کے موافق لقطہ کی تشہیر کے لیے مقدار لقطہ اور مدت تعریم متعین و محدود نہیں ہے بلکہ مقدار قلیل ہو خواہ کثیر بہر صورت اتنی مدت تک اس کا اعلان کرنا ضروری ہے جس سے غالب گمان ہو جائے کہ اب مالک اس سے تلاش نہیں کرے گا بس بھی مخ کی کار کی صدقہ قول وغیرہ حجی تعریف بکم نہ کہ کئی ہدایت کی ہوئی والتعریف انما يكون جهرا في الاسواق وابواب المساجد جهرا بتعریف کے اعلانات في الاسواق وابواب المساجد بازارونو کی جمعتونو په دروازو کې او همدغه شان کم دي کې او في الموضع الذي وجد فيه کم دي کې چې مندل شوی التبم تعریفات کوي على حسب ما يراه الامام تنجور تقاضي او یا غشان بکي لقطي ولا مسله ډیره مشکله ده یو شی دی ومندلو دا غټه ذمہواری دی واغستله اوس بغیر اعلانات بکي نو ور دولنجي دي یا به اعلانات کې بلکې یا بګ نشته دواړه بکي اعلانات به هم کې او عبادت به هم کې او دواړه خلک بغیر د پیسو کوي نه د دومره ګران کارونه دي نو بس کدا نه چې بس مېره لا خدای له چې کله د هلاکت خطر نه کوي کني به در باندې واجب کی ذمہواری دي جوړيږي امام سے ویل کنه یو زنانه دوکه کړي و
دا شی د ګروال چې روان خسرو رسې اعلانونه کوا زنانه ولای تو دا شی د ګروال چې روان خس کله چې نور ته ویلې یو تکړه شی اعلانونه کوا لغته دا وسوګره لانجه کې را وسلم خجي فإن جاء صاحبها وسي صاحب را له صدقه کړي دي دا هم ونه ویلو فإن جاء صاحبها ډیر خد و الا تصدق بها لاندم لیکلي وقيل ان هذه المقادير ليست بلازمه وانما يعرف مده يقو بها التعريف وعليه الفتوى اشتكنا لاندي فإن جاء صاحبها وهو قد تصدق بها حال دار چې د صدقه کړي و فهو بالخيار ان شاء امضى الصدقه مالک ته خيار دي وان شاء زمن ملتقط ضامن جوړول شي نو که صدقه جاری وساتله نو ثواب به د مالک وي او که صدقه جاری ونه ساتله مالک نه قیمت لري نبی په ثواب د ملتقط شوی ځکه صدقه د غره طرف شوله اعتراض وکړه لقمان چې ملتقط چې دا صدقه کړي دا د خو په ځند شرعي معنی کړي دا او موږ 90 نمبر ماده ویلي الجواز الشرعي ينافي الزمان جواز شرعي خو د زمان منافي زمان نه راځي دلته څنګه زمان پیراولي په سوال باندې پوه نه شو نو جواب دار ګوره شریعت د صرف مباح کړي وکړي شریعت صدقه کولای شي چې واجب کړي خو په نه و ونه رسیدلې قلنا الشرع اباح له التصدق ولم يجب عليه ذلك وبمثل هذا الاذن يسقط الاسم خوچتيږي الجواز الشرعي دي وقت ينافي الزمان نوي بلکې ينافي الاسم وي ګناه نوي باقي زمان اغوي لکه وسړی دي او مستر دي او مال غیر خوري نشریعت ته ویلي جایز ده وی خورا ځان بچکا واجب خو نه ده کنه دغه وجه زمان پر راځي منګه 31 دسمبر ماده کې ویلي 32 کې الاصرار لا يبطل حق الغير خلم ده کنه مخکې راځي 3 نمبر ما يجوز التقاطه د کوم شي التقاط جائز ده منګه حناف وايي در شي التقاط جائز ده کچره د حلاکت ویری ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير دي سره بداقید ولګي اذا خاف عليها التلف والضياع د حلاکت د ځای کېدل ویری یلا مطلب دا چې بدغه خار کی زمرین وی خوري یا دغه شان غلظ مرین وی غلا هغه خوري چرسین پډرینی اما اذا كانت مامونه التلف کړه حلاکت نه بامن کی وی نبی نشه رخصتلخه نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاد مبارک وی خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب ابل مبارک وی مالک ولها هغه سستا سکار دی یار دغه خو او بس کله شي کایګان خپل خړلې شي ځان د خلد سپومونه بچ کولې شي نه بیرلې خو موږ څه ویل د اعلی شکل حالکت ویرنی کچری د سیزو علاقه وا چې خانم خلق په بڑا کول لکه سوا شي به خبر دا بمرو التقاط بردیم کوي خجي څلورم نمبر مسله نفقه د لوختي الله الک لوختي رب او چته کړي د اوس په دې باندې خرچه کول غواړي دي سره بچکم نو وښه ورته حاکم ته به وروړي قاضي صاحب ته قاضي صاحب دا شی می مونډلې دي نو قاضي صاحب به نظر واچي چلګه دي شي کې څه منفعت شته چې چاله به اجاره ورکو نو هغه نفع به حاصلېږي او الټه به بده باندې خرچه کوو خیالم دې کنه مثلا او خدا نو چاته په اجاره ورکه به خپل بوج مو جوړی راوړي او کوم کوي راځي هغه به خرچه کوي به او کچری منفعت ورلنو د دیم صورت شو اوس وګورو کچری قاضي سوچ داراله چې دې معنی منګه خرچه به ملتقط مقرر کو به د مالک نه لی خدا خرچه دومره زیاتیږي چې د شید اصل قیمت نه وروړي یا دې سره برابرېږي
نو دغه صورت کې ورته ویل سکارو کا پر دې مال ما هلاکه و چې اوس خرچې به کېو به دغه نه ټولېلی او به درته عمده پریدي چې هلکه بس ما نه څه مال تا ته دې در پاتې دغه صورت کې به غازي وي خرڅ کو پیسې کېده پیسې خرچه نه واړي کا او کچره قاضي ته د مناسبه ښکارا شو چې خرچه به کوا مالک نه ویلي ځکه شی ډیر قیمتي دي خرچه د روپۍ نه راکاږي نو دغه شان ورته وای خرچه به کوا خو چې بدغه قیمتي شي کې خرچه انتهي زیاتې دله دلته من بیا دویم صورت تر خرڅه کوي خجي ګورې ودا واذا رفع کوم دې تور رسیدل فإن انفق الملتقط اچھا جدا یو خبره ملانه وکړي ک قاضي له نه د بوولي او د ځان نه به خرچه کول اگر کنه دي دا مالک نه علم به دین شیخ استله ولی قاعده ویلی وا ولایت نشته په خرچه کولو کې او چا چې ولایت په خرچه کولو کې نه کني تیر رنگي تبرع به حسابيږي خدای دیانتن خبرې نه خزان خبرې دي ک دیانتن مالک لبکاری چې به خرچه ورکی فإن انفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع ذکر ده ولایت قاصره دي نشي کوله چې به پیسې خرچه کوي او مالک وسی حسابي مطلب دا د مالک مال خرچه کوي دا نشي کوله فهو متبرع اصل کې لو بدغه ځای لراله خرچه کوي او به دغه نه غواړي مطلب دا دغه مال خرچه کوي دغه مال بغیر د ولایت څنګه خرچه کوي وإن انفق بإذنه كان ذلك دينا على صاحبها بدين وي وإذا رفع ذلك للحاكم رفع ذلك للحاكم توشتشو لا لقطة نظر فيه فإن كان للبهيمة منفعة أجرها أجرت كي بوركي وأنفق عليها من أجرتها وإن لم يكن لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها نباعها الحاكم وحاكم ببيوكي وأمر بحفظ ثمنها وإن كان الأصلح كشري أصلح الإنفاق عليها نؤذن في ذلك وتوي خرچه بكوا وجعل النفقة دينا على مالكها بوغرزي فإن حضر مالكها فللملتقط تاسو بدی پوه شولې او سوال دا دی ک مالک را حاضر شو او دا کوم به شوی دا ماتول شي کني شي نو کده حاکم به اجازه به شوی به نشي ماتولې ښا فإن ظهر المالك ليس له نقض البيع ليس له نقض البيع إن بيع بإذن الحاكم وإن بغير أمره إن قائما إن شاء أجازه وأخذ الثمن إن شاء أبطله وأخذ عين ماله کده حاکم به اجازت بیان او شوی او شیلا موجود دی پیسې دی واپس کی ورته بیا دی روالی دي بیر فضولی شوی دا او که اجازت ورکو نه فضولی شرایط موجود دي کنه شیلا موجود دي عقیدین موجود دي اجازت ورکول شي او که چری دغه بیا هلاک شوی و نبی زمان د باینه مخستل شي او بیا به بظاهر کې د بای د طرفه نافذ شي لکه چې زمان یې ورکو نشه د شو او دا خو استناد دی وخت په نسبت کیږي وخت نه د شوی کوم وخت نه چې د خرڅولو عام مشایخ دا راي ده خجی بل مسله ور سره ووري کمالک را له د خرچه کړي و نو دا داسې کولې شي چلکه دا لقطه به ال در کوم چول ماته زما خرچه راکی ځکه سره خپل حق مقصوده کې شی محبوس ولې شي هذا حق فإن حضر مالكها فللملتقط أيمنعه من كول شيء لأنه أحيا ملكه بنفقته فصار كأنه استفاد الملك من جهته فأشبه المبيع سره مشابهت را له مبيع کې ویلې شي بای کنه اول پیسې را کاله به در کومه او قدام نه خو خن وکالت کې ویلې وکیل چې شی واخلي خپل به سم باندې وکیل ته ویلې شي اول پیسې راکا اله به در کومه حتى ياخذ النفقه اور سره مسلم لګي دی ملتقط چې کله شی ځان سې سر کو لوخته ختمي کې نه ګوري ته به چاله کده مضمون شولا هغه هلاک شولا پس د حبسنا مالک ته ویل اول روپۍ را کاله به در کوم په دې کې د په قبضه کې هلاک شولا اوس نفقه ساقط شولا په یوه خپل مال هلاک شو ولقطه الحل والحرم سواء دا درې مسله د لکه لقطه د هل او د حرم دا برابر د زمونږ د حنابو منظمانی امام شافعی رحم الله وی حرم لقطه نور چته پرې دی بهم د غشان پنځم التثبت في تسليم اللقطه الکه پورا تثبت بکې په
لقطې سپارلو کې هر چا د سینې څوک هم راشي وایي زما ته ولا ورکي راځي ورله که یو سړی رالی او ویل دا لقطه زما ده نو که ګواهان قایم کړه واجب ده چې وریکي او که ګواهان نو قایم شوي نو بیا پې واجب نه ده چې وریکي اگر که صرف علاماتو باندې ولا جایز ده واجب نه ده واجب به کړي ګواهان قایم کی واذا حضر الرجل فادعى ان اللقطه له لم تدفع اليه حتى يقيم البينه دغه مدعي د ګواهان ولا بکار دي البينه ولا المدعي 75 نمبر مادم وا فإن أعطى علامتها أكسر علامات والجواهن نشتن واجب ندا البته حل للملتقد يدفع إليه حلال هذا وتجايزنا ولا يجبر على ذلك في القضاء وفي جبر نشك وليه ورسید لي شپږم نمبر مصرف د لقطه الګ لقطه ک صدقه کو چاته به ورکو انا سره د فقراء حق دی ښا دغه د صدقه کو نو که ملتقد د خپل غریبي استعمال ولې شي ځکه صدقه د خو نه ده مالک ده ملتقد خپل بلار زوی اصول فروع دم ورکولې شي خزه دې ورکولې شي ځکه دا سره د خو نه ده مالک په حسابيږي نه رسېږي او که خپل مالدار دي موږ حناف وي به خپل نشي استعمال ولې فقیر لبه ورکي ولا يتصدق باللقطه على غني لکه محل صدقين دي وإن كان الملتقد غنيا لم يجوز أن ينتفع بها وإن كان فقيرا فلا بأس بأن ينتفع بها ويجوز أن يتصدق بها إذا كان غنيا على أبيه وابنه وأمه وزوجته إذا كانوا فقراء ورسد لبي خجي بروشي إذا كان الملتقد غنيا لم يجوز أن ينتفع بها نفت اخبرني شاسل أولين وجه لأنه مال الغير فلا يباح له الانتفاع به الا برضاه څنګه ویلی ماذا لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال الغير الا باذنه 96 نمبر ماذا وکانا 95 نمبر ماذا بس عاشر مجلد کی 96 تصور سید القاعده الاجري لا يجوز الانتفاع بمال الغير الا برضاه